د اعتکاف شرایط اور حکم سره ګوره د عبادت په نیت باندې په جمعات کې اسارېدو ته اعتکاف وي. شرایط د اعتکاف دا دي چې سړی به مسلمان وي، عاقل به وي، که بالغ وي او که نابالغ وي، خو چې عاقل وي، د جنابت نه پاک وي، پاک سړی به وي، د غسل په حالت کې به نه وي، چې ښځې نو د حیض بیماری نه به پاک وي. دغه رنګې په داسې جمعات کې به اعتکاف ته کینی چې هغه جامع مسجد وي، یعنی 5 وخت منځونه په هغې کې کیږي، چې 5 وخت نماز په هغې کې ادا کیږي. په دغه جمعات کې په دغه مسجد کې اعتکاف کول پکار دي. او جمعات کې چې ایثار نو په نیت د اعتکاف نیت پکې شرط دی چې ستا به د اعتکاف نیت وي. بله خبره دا ده چې د روجې په حالت کې به دا نه چې صرف اعتکاف کې خو روجه دی نه، دا روجه ورله هم شرط دی. لہذا حکم دا دی چې په آخري عشره کې، یعنی د رمضان المبارک په آخرو 10 ورځو کې د خپل محلې په جمعات کې اعتکاف کول دې ته سنت علی الکفایه وي، چې د محلې نه 2-3 کسان کېناستل د ټولو غاړه په خلاصېږي، او که د محلې نه یو کس هم کېناستو نو ټوله محله تارک سنت شمارلی شي. لہذا شلمه روجه باندې د نور پریوتو نه مخکې جمعات ته تلل او نیت د اعتکاف کول دا پکار دي. او بیا د اختر په شپه باندې چې کله د اختر د پاره میاش اولی دی شي، اینه بعد بیا اعتکاف ماتول پکار دي.